وزیر اعلی کرپشن ته نسته، غلا کوي، ګنډکپي کوي، بدمعشي کوي، دو نمبري کوي چې زه حد درجه نالایقه یم، حد درجه بیکاره یم او د عوامو چې کم اعتماد په ما باندې کړی دا د عوامو فضول کار کړی دی. نو دا د هغو خلکو ملګري دي څوک چې په دا وطن کې بدامني راولي او دا بدامني سپورټ کوي او غیر عیني اقدامات کوي، د هغو په صف کې وزیر اعلی ولاړ دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الیکشن نه مخکې چونکې زه سیاسي اتحاد صدر وم، نو باسط صدر چې ټولو پارټیو لیډ کولی او ټول هغه لیډ کولو، هغې بنیادي مقصد دا و چې په علاقه کې مونږ کوم اکټیویټیز کېږي، کوم مسایل دي، کوم مشکلات دي چې هغه په نظر کو. مونږ خو بنیادي فوکس په ډیولپمنټ باندې او په ترقیاتي کارونو باندې و، خو د بدقسمتۍ نه په علاقه کې د امن و امان صورتحال خراب شو. نو چې امن و امان صورتحال خراب شو د دغې وجې نه بیا ټول نه په ټاپ پریارټي باندې امن وي، چې کله په علاقه کې امن وي نو نور شیانو ته نه بات کېږي. چې پارټینګ کې چونکې ذمهداري مو وه او دویم دا چې دا کار ضروري مو، نو پارټینګ کې مونږ حقیقت دی چې د خلاف خبرپور احتجاج وکړو. د هغې په نتیجه کې هغه د کومو خلکو چې په علاقه کې شر خوښوي، امن نه پرېږدي، دلته فساد راوستل غواړي، هغه خلکو منصوبې چې دي وځنډېدې، لیټ شوې. عوامي یو غټ پرېشر دی چې عوام په یو اتفاق او په یو اتحاد باندې راوځي او په اصولو باندې ودرېږي. هغې په نتیجه کې هر یو کار ممکن دی کېږي. خو چونکې اوس چې الیکشن وشو نو الیکشن نه بعد دوې خبرې شوې، یو خو ذاتي مصرفیاتو کیسې مسایل مې ډېر زیات شول، دویم دا یې 3-4 کاله ما مستقل د سیاسي اتحاد صدارت وکړو، نو نور زما لپاره ممکن نه و چې زه مزید ټایم ورکړم. وکړم ظاهره خبره وي د جمهوریت تقاضا هم دا و چې څه ناڅه ټایم پس چې دی دا اختیارات بدل شي، بل چا ته لاړ شي، نو هغې وجې نه دغو نورو پارټو هم حق جوړېدو چې هغه مشرانه وکړي صدارت وکړي. ایمني منتخب شو، ایم پي ایز جوړ شول او نور سیټ اپ جوړ شول. پکې چې سیټ اپ جوړ شو نو بیا دا د هغو خلکو ذمهداري جوړېږي چې هغه د امن و امان د قیام دپاره هم د اسمبلۍ په فلور باندې خبره وکړي، هم بهر په عوامو کې خبره وکړي، هم په پبلک باندې دغې حوالې سره زور راوړي. لکه نو د مونږ د بدقسمتۍ نه د ایمني دا په ترجیحاتو کې شامل دی، نه د ایم پي ای په دا په ترجیحاتو کې شامل دی، او نه صوبایي حکومت اوسه پورې د فاټا ایریاز چې دي، کوم زړه ایکس فاټا چې د ټرایبل ایریاز چې دي، اوسه پورې صوبایي حکومت دا اوس ځان نه لرې ګڼي، ځان نه یې بدلې ګڼي او اوس هم په مغزاړه نظر ورته ګوري. او دویم د بدامنۍ حوالې سره د دغو هېڅ سټانس هم نشته، بلکې الټا دا د هغو خلکو ملګري دي څوک چې په دا وطن کې بدامني راولي او دا بدامني سپورټ کوي او غیر عیني اقدامات کوي. د هغو په صف کې وزیر اعلی ولاړ دی او باقاعده د هغو د خبرو او د هغو د غیر قانوني کارونو او د اپریشنو د هغو مرسته او تاوان کوي. صوبایي حکومت ایمني ایم پي ای تداخل کوي چې موږ وس نه رسېږي. وزیر اعلی وایي چې ما وس نه رسېږي، پن او د واسکټ نه بغیر نه بل څه په جیب کې په لاس کې نشته دی. اصل خبره دا ده چې بیا د هغو خلکو چا چې په اختیار اخیستی دی، څوک چې اصل مالکان دي د اختیاراتو د استعمالولو، د هغو په صف کې څه ناست دی، پکار چې هغو مخالفت وکړي، پکار چې هغو سره ودرېږي، پکار چې هغو ته لاین وکړي. زه تاله یو شی قانون تاله یو اختیار درکړي، آئین تاله اختیار درکړي، عوام تاله اختیار درکړي، او تاله پته چې دا کرسي ما حق کېږي، دلته زه ناست یم، زه به دا اختیار استعمالوم. اوس زه دلته ناست یم، زه دا اختیار نشم استعمالولی، هلته یو سړی ناست دی او آی منه دا اختیار استعمالوي. نو دغه څه مطلب کېدای شي؟ دغه مطلب دا کېدای شي چې زه حد درجه نالایقه یم، حد درجه بیکاره یم او د عوامو چې کم اعتماد په ما باندې کړی دا د عوامو فضول کار کړی دی. نو او دویم دا چې زه د هغه سره جوړ یم، ځکه چې که جوړ اوس چې ما له اختیارات نه پرېږدي، پکار زه سره جنګ وکړم، زه ورسره ونښلم. په مرکز کې خو دوی جنګ کوي، د اسټبلیشمنټ سره لګیا دي عمران خان د ریلیز دپاره، خو په صوبه کې دا جنګ سره نه کوي چې په ټوله فاټه کې ایون د وزیر اعلی ډسټرکټ چې دی، شرم خبره ده یار، وزیر اعلی په خپل ډسټرکټ کې امن نشته دی. وزیر اعلی په خپل ډسټرکټ کې په بارډر باندې د اټامیک انرژي کمیشن چې د ټولو نه موسټ سیکیور اداره ده پاکستان، د ټولو نه هائی فائی هغه سیکورټي د اټامیک انرژي کمیشن د خلکو ده، هغه اوچتېږي، اغوا کېږي. لکه که نه تا کومه خبره کولی شي؟ وزیر اعلی پې خاموش دی، ټول خلک پې خاموش دي، چا ذمهداري ده یار؟ بیا ناست دی وزیر اعلی صرف کومه خبره لا ناست دی، وزیر اعلی کرپشن ته ناست دی، غلا کوي، ګنډکپي کوي، بدمعشي کوي، دو نمبري کوي، ټول ادارې او ټول شیونه خراب روان کړي. 15 سال نه دا صوبه د پی ټي آی په هغه کې ده، په اختیاراتو کې ده، پی ټي آی حکومت دی. په 15 سال کې دا صوبه د ډیولپمنټ څومره وروسته تللی شي هم نه لاړله.
نه د ان پی په حکومت کې دومره ورسره شوي وه، نه د پیپل په حکومت کې دومره ورسره شوي وه، نه د دغو نورو په حکومتونو کې ایم ایم ای خو ډېر ټاپ کار کړی و په هغه لحاظ حقیقت دی دا هېڅ خبره پکې نشته. خو دغو په حکومت کې چې دا څومره بیک ته لاړله، څومره وروسته شوله، څومره هغه شوله، دغه نه علاوه قرضدارې شوله، دا 16-17 ارب روپۍ قرضدارې شوه. دا پیسې چېرته لاړې؟ دا ټول د پي ټي آی دغو خلکو کرپشن وکړو، غلې وکړلې، پټې کړلې. هغه خلک چې سایکل بې وس نه کېدل اوس د اربونو روپو مالکان دي. د حکومت کې کرپشن دی او کرپټ عناصر دي. دغه رنګې د مونږ الکټوریل بورډ چې دی یا الکټوریل سیسټم چې دی دا تر اوسه پورې ازاد نه دی. دا تابع دی، دلته فیصلې فیر نشي کېدی. دلته چې څوک ووټ وامخلي چې د اسټبلیشمنټ نه وي خوښ، هغه ووټ کم شي او ووټ خراب شي او ووټ هغه شي لکه یعنې هغې وجې نه دا اوس بلکل په ګډ جوړ باندې راځي. په صوبه کې که پي ټي آی حکومت راغلی په ګډ جوړ راغلی دی. دا باقاعده اسټبلیشمنټ کې ناولي خلک دي، د اسټبلیشمنټ په خوله ناستي دي، اسټبلیشمنټ منظور نظر دي. چې اسټبلیشمنټ کم سړی منظور نظر نه وي هغه په اختیارات کې نشي تللی. دویم ګوره په مرکز کې چې دی، په مرکز کې پي ټي آی جړا کوي چې موږ نه یې واغوستلو. موږ هم ویو چې کېدای شي په مرکز کې د حکومت راغلی وای، که پي ټي آی خو په هغه لحاظ سره بیا خو چونکې هلته یې نه و خوښ، هلته یې کېننول، دلته یې خوښ و دلته یې کېنول. دا صوبه پرې تباه کوي که نه، لکه ځکه چې اوس خو څه پلان نشته. پنجاب کې حکومت راغلی و تباه کړی دی، یعنې بزدار حکومت و، ټول نه بدترین حکومت و. صوبه کې دا 10 سال دا پي ټي آی والا بالکل په دا کار باندې نه پوهېږي، بالکل حکومت کولو باندې نه پوهېږي. او تر کومه پورې چې د عوامو خبره ده نو عوام هم لاشعوره دي، په نارو باندې، په چغو باندې، په یو هغه کې لوډ شي. لکه پکار چې عوام زمونږ مسله کومه ده، موږ بنیادي مسله چې ده که نه، دلته د عوامو شعور هم دی. او په ملک کې چې تر کومه پورې اسلامي نظام نه وي راغلی، د انګریز جوړ کړی شوی نظام چې دی دغه لاندې دا ملک نه ترقي کولی شي، نه عوامو له انصاف ملویږي، نه عوامو له حقوق ملویدی شي. او اصل کې دا وي که نه چې لکه کم سړی مشر وي، دا د هغه خوښه را د هغه په پلسو باندې هغه چې کوم میټینګونه یې مونږ خلک پکې شاملېږي، نمایندګان پکې شاملېږي د ټولو پارټو، پکار چې هغه هینډل کړي. کومه جرګه چې مونږ وکړه، جرګه خو مونږ له صوبې نه یو ایډوایز و چې تاسو په خپله علاقه کې پروګرام وکړو، جرګه وکړو، امن په هغه وکړو، لکه هغې مطابق چې کوم پریس کانفرنس وکړو. چونکې هره پارټي خپله پالیسي هم چلوي، داسې نه چې پارټي پالیسي پرېږدي. مونږ یې سیاسي اتحاد نه پوښتنه وکړه چې که تاسو یې کوو خو بیا مونږ نه کوو، چونکې د هغو په پلان کې نه وه چې یا جرګه وکړي یا داسې احتجاجي عمل یا پروګرام یې کړی. نو هغې وجه نه بیا مونږ وکړله. لکه نو دهشتګردي دا څه شی، اصل سوال دا دی. دهشتګردي د مونږ د اسټبلیشمنټ د پیسو خوړلو او د پیسو اخیستلو، د فنډونو هړپ کولو یو طریقې کار دی، نتھنګ مور. دهشتګردي نشته، طالبان که څوک وایي دا نشته، دا جوړ کړي شوي خلک دي. دا بالکل دغو هیډ چې کوم دی، دا چې د کوم ځای نه کنټرول کېږي، دا چې د کوم ځای نه کېږي، ټیک ته لاندې خلکو ته پته نه وي. لکه داسې په لاندې سطح باندې په فوج کې هم داسې خلک چې هغو ته پته نشته، لاندې سطح باندې په هغه کې هم دا خلک دي، په دا څوک ته دهشتګرد دی یا څوک چې وایي په دغو تنظیمونو کې هم لاندې خلکو ته پته نشته، په څه جذبه باندې، په څه نامه باندې، په څه غوسه باندې. موږ حکومت داسې کارونه کړي چې خلکو ته کورونه وران کړي، خلکو ته تکلیف ورکړی، خلک یې ورک کړي دي، خلک یې اخ کړي دي. یعنې بالکل انصاف نشته، خلکو سره ظلم کړی. هغه ظلم په بدله کې ځینې خلک متنفر شوي دي. ظاهره خبره چې هلته لاړل او هغه د حکومت نه د انتقام اخیستلو یو کوشش کوي، هغو له دا پته نشته دی. لکه هغه په دا خبره نه وي پوه. اوس خو دا 200% څرګنده خبره وه چې که تېر څومره د دهشتګردۍ لحاظ چلېدلی دی، څومره تنظیمونه دا ټول تنظیمونه په څه نه څه سطح باندې د موږ اسټبلیشمنټ په کنټرول کې وو، د موږ اسټبلیشمنټ ساتل، د موږ اسټبلیشمنټ په خوله باندې کارونه کول، د موږ اسټبلیشمنټ استعمالول. دا کې هېڅ شک نشته دی. او د موږ وطن او علاقه چې تباه کړله پې د دغې ذمهوار دا حکومتونه دي، نو هم دا سیاسي حکومتونه دي، هم د موږ د ملیټري چې دغو دا کار وکړو، موږ د ادارې دغه ذمه دار. لکه حقیقت کې دا ظلم دغو وکړو.